مونږه د لطیف باچا بچې چا چې واده دی او دا زموږ سره لطیف باچا ولاړ دی. یاره دا راته ووایه چې تاسو د بلنګولې چې زموږ کم سیدان دي میاګان دي نو هغوی همیشه دپاره مونږ ګورو چې هغوی ودونه چې کوم په کلو کې کوي. الان کې نن سبا د شادي حال ټرینډ دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وخت زه میا بلنګوله کې موجود یم او نن چې کوم دی نو 2 نمبر کال 2024 دا وخت چې کوم دی نو تاسو ګورئ پخلی روان دی او دا خاصیت دی د میا بلنګولې د میاګانو چې کله هم د دې واده او ښادي راځي نو هغوی په خپل کلي کې کوي شادي حال ته چې کوم د دوی نه ځي. مونږ ته خو دعوت و چې مونږ حلالۍ له راشو ځکه چې هغه پخوانی تاریخ په دې کې ژوندی شو چې د حلالۍ دپاره به مشران چې کوم دی نو د کلي راغوښتل او دا هغه غوښه پخه شوې ده. دا اوس هم مزیدار تب تخیږي. دغې طرف ته هم دا غوښه پرته ده. 2 میخ حلالي شوي دي او دا سیسټم چې کوم دی دا روان دی. زموږ سره دا مشر خورشید علي خان راغلی دی، امان خان دی، سرتاج خان دی، سراج خان دی، بیا چې کوم دی زموږ مشتاق باچا دی، عبدالرحیم باچا او د واده د زلمي پلار عبداللطیف باچا چې کوم دی ولاړ دی، سرتاج خان دی، بیا یاسر خان دی، بخزمان خان دی او نور دغه زموږ ملګري دي. دغه مخامخ د لطیف خان ښایسته کور دی زمونږ او دغه نور سیسټم هم شوی دی. هغه سبا ډوډۍ ته چونکې نه شو راتلی نور ودونه ډېر دي نو مونږ چې کوم دی دلته رالو او دغه واده چې کوم دی نو تاسو ته مونږ ښایو. دا پتیلې چې کوم دی نو دا باندې دي زمونږ د لطیف باچا بچې چا چې واده دی او دا زموږ سره لطیف باچا ولاړ دی. یاره دا راته ووایه چې تاسو د بلنګولې چې زموږ کم سیدان دي میاګان دي نو هغوی همیشه دپاره مونږ ګورو چې هغوی ودونه چې کوم دی په کلو کې کوي. الان کې نن سبا د شادي حال ټرینډ دی. نن تاسو حلاله وکړه او مشران هم راغوښتلي وو ځکه مونږ وکتل. تاسو څه وایه جي؟ اسرار خان ستا ډېره زیاته شکریه او تاسو د ټولو مشرانو خاص کر د بایجان او د امان خان او د سرتاج خان یاسر خان چې تاسو په لنډ تنګ وخت کې او تاسو راغلی ځان خو به خلاصوئ نه چې وایي چې سبا به موږ بل واده لرو سبا به هم دلته راځئ انشاءالله. خو دعوت چونکې ما درکړی د حلالۍ زمونږ د دې علاقې بلکې تاسو ټول موږ د پښتانه داسې یو چې ودونه کېږي نو لاول موږ حلاله کوو په یو ورځ باندې، بیا په 2 ورځ باندې مطلب د واده میلمانۍ پروګرام وي هغه سټارټي. د هغې نه علاوه دلته موږ په کلو کې چې خصوصا دغه کوو دا کوکینګ کوو دلته کې دا رش او دا ګړ او د وړو ته ور وړ او د ماشومان او دا ټول خوشحالي نو زمونږ د کلي بیا زمونږ د خاندان واده داسې دا د یوې ورځې نه وي، دا کم از کم 7 to 10 days وي. 7 to 10 days مین مطلب دا چې د واده نه 2 ورځې مخکې شروع شي او د واده نه 2 ورځې یا 6 ورځې پس چې کوم دی نو بیا زمونږ د خاندان هغه بیا مطلب دا چې څه د نارینه زنانه دا موږ 6 ورځې دلته په دغه واده په کور کې یو او داسې دی چې په کلو کې دا واده داسې دی چې یاره دې کې شادي حال کې خدای ته لاړ شي چا سره ګاډی لاړ شي هغوی ته کې روټۍ وخوري. زما ذاتي او زمونږ مقصد دی چې یاره دلته کې غریبانان خلک عجزانان خلک لوی واړه چې څومره خلک دی هغه راځي او هغه مطلب چې دلته کې روټۍ خوري او هغه د هغې نه خوند اخلي. انشاءالله سبا کوشش کوو تا ته بیا هم ریکویسټ کوو چې تاسو ټول راشئ او سبا به هغه ټول مطلب چې تاسو هغه دغه واخلئ کلپس واخلئ او دغه پروګرام دی ساده پروګرام دی مرغۍ وخوري کارغانې وخوري مطلب چې څومره هغه سپي به پکې وي چې هغه هډوکي پکې هم وخوري هغه پکې هم خوشحالي. نو زموږ د غټ مقصد په کلي کې د واده دلته د کوکینګ دا دی چې دا هر څوک انجوای کړي او هر څوک ترې مزه والي ایون انسانان او ځناور چې ټول پکې خوشحاله شي. داسې دا چې د رومیل خان دی د خادکزو دا کیټرینګ سروس ټول څومره درځي دا ورکوي دې کم از کم د 4-5 هزار کسانو د کیټرینګ سروس په هغې کې چیر دي په هغې کې صوفه چیر دي په هغې کې شامیانه ده په هغې کې مطلب د واده چې څومره څه دي هغه دې مهیا کوي او دا یو ډېر زبردست سړی دی. که موږ یو که نه نو دی زموږ د دې سامان او د دې هر څه ذمهداري سهار وختي راځي او ماسخوتن ځي. نو رومیل ټینټ سروس مطلب چې څه ورته دا په خادرجو کې دی او دا به یاد لرو انشاءالله. رومیل ټینټ سروس عبدالرحیم باچا ولاړ دی پخلی چې کوم دی نو دا روان دی. دا زما استاد دی استاد و دا مشر استاد دی کشر استاد یم موږ د بډخیل اوسېدونکي بای د نوي اډې او دا پخلی مخلي وکړو ماشاءالله دا پخلی روزي دا تړکه شروع کړي دا تړکه ده
زم استاد دی مشر استاد میره یو استاد میاغه دی یوسف استاد او مرزا استاد دا خصوص دا چې بهر د کور نه یو منظر چې کوم تاسو ته وخو دا دلته کې چې کوم سیستم جوړ شوی دی چې کوم با دلته سباله چې کوم روټۍ خوړی کېږي دا میزونه چې کوم دی دا کې خودي شوي دي دا سیټینګ دی دلته به روټۍ خوړی کېږي او دې نه وروستو دا زمونږ نور مشران چې کوم دی ولاړ دي نه دی وایي او دلته دا هغه سیټینګ دی بیا د لطیف باچا چې کومه حجره ده نو ډېر مزدار ځای دی دلته بیا سیټینګ شوی دی دې ځای کې به چې کوم دی میلمانه دا کیني او دې ځای نه به بیا پاسي او هلته به روټۍ خوري دا الله تعالی دې راښه دي د لطیف باچا د غون خاندان دپاره د خوشحالو او د سوکالو او سبب وګرځئ امین